د تګ او هلته کې ناستې، هلته کې خلقو سره خبرې، سیاسي صورتحال معلومول. د هغه ځای چې کوم زموږ رابطه او زموږ ویزټ دی هغه به تاسو سره هم شریک کړو. داخلو ته چې موږ لاړو، داخل ته موږ لاړو، هلته خو ملاقاتونه شو، د پاټو موږ ته پوزیشن هم معلومې شوې. هلته ډېر اهم شخصیت دی په داخل کې، خپل مورچه هم سنباله کړې، خپل کاروباري آفس هم دی. سردار عالم خان جا یو معتبر شخصیت دی د په داخل بالا، داخل بالا کې دی خاندان چې دی دا ډېر وخت نه په سیاست کې را روان دی، په نظامت کې را روان دی او سماجي شعبې باندې هم دی ډېر زیات خدمات دي او ډېر مضبوط کاروباري یو نیټورک هم دی. او سیاست چې دی عام چې چا سره ودرېږي یو مضبوطه دغه ورته ورکوي. بالکل دا خاندان چې پرویز خان سره، دا خاندان دی مشران ټول را روان وو او دی مشران را روان وو، والد صاحب را روان وو، ترونه یې را روان وو، داسې دی ورسره را روان وو. خو چې دی سردار عالم چې دی پاکستان پیپل پارټۍ کوم کینډیډیټ دی خټک سره اوس ملاتړ دی، هغه خپل د علاقې کې ټول خپل نیټورک جوړ کړی دی. پاکستان پیپل پارټي هلته کې یو قسم یې چې ژوندی کړي د پیپل پارټي او ځای په ځای په پرچم کوشایي کړي ده، ځای په ځای جنډې لګولي دي، خپل یو نیټورک یې هلته خور کړی دی. پاکستان پیپل پارټي کینډیډیټ ته ډېر او بل دا قرباني په دې لپاره ورکړي چې دی پرې خپله نظامت ته نه دی ولاړ او دې د وجې دا واحد لکه مضبوط سپورټر دی خټک. لکه موږ چې خبر وکړه چې خټک چې کوم سپورټران وو هغوی الیکشن ته ودرېدو، نو هغې د وجې هغه ملګرتیا سپورټ نشي ورکولی چې کوم دی الیکشن نه کولو هغوی خپل خټک ته ورکولی شو. په دې کې واحد چې دی سردار عالم دی چې د قرباني ورکا چې زه الیکشن ته ودرېږم نو به خټک چې انتخابي مهم زه چلوم، هغه سره ملګرتیا چې کوم نو هغې حده پورې نشم کولی ولې چې زه خپل الیکشن کې مصروف وم. نو دا یو قرباني ورکړه، نو سیاست ته را نه لو. خو موږ هغې خانداني ځای نه ځو چېرې چونکې د علاقې کې اسوسو ډېر زیات سیوا دی. نو کېدای شي چې آینده الیکشن چې کوم راځي د صوبایي یا قومي سطح باندې سوچو کې دی خاندان او دی رامخکې کولی علاقې کې علاقې کې لوی پذیرایي ورته ده، خپل سماجي کارونه چې کوي، خپل ولس سره کوم کمټمنټ دی، سره کوم جزدو دی، خدمت کې کوم لګېدلی دی. زه هم چې داخل نه چې کوم آینده کوم سیاست راوځي دا سردار عالم چې دی نو دا د علاقې دپاره ډېر سودمند ثابتېږي. ډېره مننه. ګرانو کتونکو د نوښار سیاست دی، وخت په وخت پکې تبدیلي راځي، تیزي راځي، نو زمونږ ډېر ویور پکې په انتظار یې نوي نوي خبرونو ته، او دا نوي نوي خبرونو ته سره مونږ ډېر په وخت باندې په صدای نوشیره چې تاسو سره کوم خبر شیر کېږي نو معتبري، مصدقی او په هغې ډېره خواري شوي وي او دا ډېرو تکلیفونو نه پس دا تاسو ته دا خبرونه رسي. په هر حال دا معلوماتو دا نننۍ خبرې اترې وي او سبا به انشاءالله ملاقات کوو. مونږ به مختلفو علاقو ته ځو، هغه ویزټ به هم تاسو سره شیر کوو او چې کومه قصه تاسو سره اوس شوه د داخلو دغسې به د مختلفو علاقو احوال هغه او د سیاست چې کومه صحیح هوا ده او کومې خبرې مونږ واورو، کومې خبرې خلقو نه راورو، دا ډېر ویور مونږ ته وټساپ باندې رابطه وکړي، مسنجر باندې رابطه وکړي، ټیلیفون باندې رابطه وکړي، زمونږ ټیم یو ممبر سره رابطه وکړي او مونږ ته هغه خبره خامخا را رسي. نو زمونږ کوشش چې په څه صورت کې هغه خبره عوامو ته او پبلیک ته پبلیک کو، فیسبوک باندې، سوشل میډیا باندې دا پبلیک کو. مونږ حتی اوسه کوشش دی چې انفارمیشن کنفرم خبر او رښتونې خبر مونږ خپل ویورز ته مونږ را رسوو، انفارمیشن مونږ پبلیک کو. دا چې مونږ تاسو سره کومې خبرې کوو نو بعضې ټایم کې د دې خبرو مونږ ډېر غټ قیمت ادا کوو او څه رد عمل هم د چا د طرف نه چا سره دا خبرې تړلې وي د چا دپاره هغه سودمندې ثابتېږي، د چا دپاره هغه خپل نقصان ثابتوي، حالانکې دا چا نقصان نه دی، اوریجنل حقیقي نقشه هغوی ته موږ پیش کوو.
نو هر کس د دې خبرو په نتیجه کې خپل ځان له لایحه عمل جوړولی شي. به هر حال امانت دی او امانت خپل پوره کوشش کو چې امانت ورسو، هغې کې خیانت ونه شي. فی الحال دې ټایم کې زه تفهیم الرحمن او کامران خټک تاسو نه اجازت غواړو. سبا به ملاقات کېږي انشاءالله. د الله په امان.